بالکل جی د اس ډي پی او دلته د تعیناتۍ نه بعد د علاقې د معززینو او د عامو خلکو سره کلي کچېرې وشوه چې په هغې کې مختلفې خبرې مخې ته رالې په سو باندې کار هم وشو. دا راته ووایه ډي اس پي صاحب چې دا تاسو څنګه محسوس کړه چې یاره د عوامو زړونه ډک شوي دي او د دوی د زړه نه خبره راویستل غواړي چې علاقه کې کار وکړو، نو دا ستاسو ذهن له څنګه راغلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باچا صاحب الله دې ستا ډېر عزت وکړي. تاسو همیشه دپاره پولیس ته کوریج ورکوئ او پولیس ته ریسپیکټ ورکوئ. دا چونکې زمونږ د مشرانو د آی جي صاحب د طرف نه او بیا زمونږ د آر پی او صاحب د طرف نه او په تیره بیا زمونږ د ډي پی او صاحب جناب دلاور بنگش صاحب د طرف نه دا خصوصي انسټرکشنز دي چې تاسو کلي کچهریو کې تاسو د عوامو خبرې اورئ، د هغې مسایل اورئ او هغې مسایل فوراً حل کړئ. نو دا د هغې په انسټرکشنز باندې ډي پی او صاحب په انسټرکشنز باندې کلي کچهري وه. اسیم زمونږ ته د پولیس ډپارټمنټ د مشرانو دا انسټرکشنز دي چې تاسو کم از کم په میاشت کې یو ځل چې دی نو د علاقې مشرانو سره کینئ او د هغې خبرې کوئ. یو خبره مخې ته راغله چې په هغې تاسو ډېر غوسه شوی، په لاولني ځل باندې تاسو ترټ جاري کړل چې یاره قبضه مافیا زما دپاره د مرګ خبره د اوازو په خپل علاقه کې نه پرېږدم. څه شکایات راغلي وو یا یو کارروایي کړې وه یا دغه قبضه مافیا چې دی د مخکې نه ستاسو د دوی سره واسطه راغلې؟ قبضه مافیا نه وه، د دوو کسانو په ځمکه باندې یو بل سره تنازع وه او هغه تنازع داسې وه چې په هغې کې معمولي غونته چې مونږ تفتیش او تحقیق وکړو نو هغې کې د قبضې کولو یو کوشش شوی و. هغه خبره چې کله زمونږ مخې ته راله نو هغه مونږ ډېره سختۍ سره د هغې نه نمټاو شو. په هغې کې مونږ باقاعده کاروایي وکړه او د قانون مطابق مونږ هغه شی چې دی هغه ځمکه واګزار کړه. مونږ د ډي آر سی مشرانو زه پای کې ډېر مشکور یم چې مونږ د ډي آر سی د مشرانو ما یو کمیټي جوړه کړه او هغه خلک لاړل او هغه ځای هغه مسله یې وکته او هغه یې کلیر کړه. نو داسې څه شکایت سر دست خو نه دی راغلی الحمدلله. خو بیا هم زمونږ په مختلفو علاقو کې زمونږ پښتانه مونږ چې یو د جایداد حوالې سره ډېر حساس یو، نو بعض اوقات مونږ په هغه جایداد کې چې معمولي څوک مخکې رستو څه داسې حرکت وکړي نو مونږ ته هغه ډېر شدت سره فیل کیږي. صاحب دا راته ووایي تاسو یو تجربه دا لرئ چې یاره د ډپارټمنټ تاسو دنیا چې دی د دې ملک پولیس ټرین کړي دي او دغه تجربه ستاسو چې دی موجود وه، تاسو دا ګڼئ چې یاره نن سبا بېروزګاري دا خلک چې دی خپل ګاډی په خپله غوا کې خپل دکان په خپله مات کړي، نو په دغې کې ستاسو سره څه ډیټا شته چې یاره دا څه کار روان چې دی دا خلک په خپله کوي؟ دا زمونږ یو سټیریو ټایپ تھینکینګ دی چې عام طور کله مونږ ته رپورټ ته سړی راشي نو پولیس والا اکثر دا شک کوي چې دا کاروایي په خپله شوې ده. نو د هغې دوه وجوهات دي، یو زمونږ د سټیریو ټایپ تھینکینګ دی او دویم اکثر واقعات چې کله د تفتیش نه پس هغه مونږ هغې کې تفتیش وکړو یو حد ته ورسو نو هلته کې هغه ثابت شي. نو په دې وجه مونږ ته دا احساس محسوسیږي راته چې دا بعضې واقعات چې دي دا سیلف میډ وي، فیک وي. او په دې کې اوس ریسنټلی مونږ سره په دې زمونږ په علاقه کې یو هلک مونږ ته رپورټ وکړو چې زما موټر روک شوی دی. هغه موټر باندې مونږ پولیس تفتیش شروع کړو، انکوایریز وشو، انویسټیګیشن وشو. آخر دا چې هغه سړی سره د علاقې د مشرانو راغی او هغه ما ته حلفیه بیان راکړ چې زما دا رپورټ چې دی دا ما د غصې نه یا د څه نور وجوهاتو نه کړی و دا غلطو، زما موټر چې دی نو هغه روک نه دی او ما سره دی. د اس پي صاحب دا وخت ډېر زیات ټورسټ هغه موږ په سکرین ګوري چې کوم د خیبر پښتونخوا د دې حکومت ویژن دی چې یاره دا سوات چې دی دا د ټورسټو هب جوړ شي، نو په هغې کې تاسو ټریفک ته هم هدایت جاري کړل او د ټورسټو دپاره یو د مکمل مهمان نوازۍ اعلان هم وکړو. ضرورت یو څنګه وګڼو؟ زمونږ په دې کلي کچهري کې یو ملګري دا شکوه وکړه چې بعضې ټایم زمونږ ټورسټ چې دي هغه دغه شي هغوی د قانون په دایره کې راشي، بعض اوقات هغوی چې دی نو د ټرافیک والو په نظر کې راشي او بیا دوی هغې سره هېڅ قسمه رعایت نه کوي. قانون چې دی نو په هغې باندې مکمل لاګو کولو کوشش کوي یا یې پرې لاګو کوي یا هغوی ته پرچه ورکوي. نو د هغه دا خبره د اپ ټو سم ایکسټینټ چې دا نو هغه ما په دې وجه انډورس کړه چې یاره یو سړی میلمه دی او هغه زموږ علاقې ته راغلی دی، زموږ دپاره هغه د میلمه حیثیت لري، نو داسې وړې وړې کوتاهیانې پکار دی چې موږ هغه سره اګنور کړو او ښه میسج اوسي. نو یو دا بل دا ما سره خوا کې ولاړ دی ظهور عالم بھائی، دویم دا خبره وکړه چې موږ پکار چې موږ ټورسټ پروموټ کو. نو موږ د دغې پروموشن حوالې سره په بهر دنیا کې چې څومره ټورسټ هغې دپاره د اسسټنس او د هغې دپاره د امداد یو نظام شته.
زمونږ بدقسمتي دا ده چې اوسه پورې داسې نظام نشته او دا ما لاست ټایم د صوبایي حکومت یو مراسله راغلی وه هغوی دې کې سجیشنز غوښتي وو نو ما ورته دا سجیشن ورکړي دي چې یو 15 ټایپ یو سیز داسې یو کنټرول روم داسې جوړ شي چې هغې باندې موږ سره ټورسټ د مقامي ریسټورنټ د مقامي هوټل یا د مقامي ګایډ خلاف چې دی هغه کمپلینټ رجسټر کولی شي چې زه پلان کې ریسټورنټ ته راغلم او د هغه د خانې سټینډرډ مزیدار نو او د هغې باوجود د هغه بل چې دی نو هغه د 5 سټار هوټل چې دی د هغې برابر و ریسټورنټ برابر و نو موږ دا وایو دویم ما دا سجیشن ورکړی دی د ټوریزم دپاره چې دلته کې دی د دې هوټلو خاص کر دا کمرې چې پکې خلک اخلي د دې د کیټګرایزیشن وشي او د سټارز حوالې سره د فیسیلیټیز حوالې سره دې کې داسې هوټلز دي چې هغې ډېر ښه فیسیلیټیز ورکوي نو هغه فیسیلیټیز حوالې سره د هغې رینټس چې دي هغه ډېر های دي خو بعضې داسې هوټل دي چې هغه د رش نه او د مجبورۍ نه فایده اخلي هیڅ قسمه فیسیلیټي نه وي بس ساده یو کمره وي یو فوم وي او یو کمبل وي او هغه هم داسې ډېره ښه کمبل نه وي خو د هغه ریټ په داسې موقع باندې او بیا د هغې های فای هوټل ریټ چې دی نو هغه برابر وي نو زه یم چې داسې کیټګریز جوړ شي چې دا کیټګري A یا کیټګري 1 چې کوم کیټګري ده دی به دومره رینټ اخلي کیټګري 2 یا کیټګري B یا 2 سټار دی به دومره رینټ اخلي نو صوبایي حکومت په دې باندې هسې هم لګیا دی کار کوي او زما دا سجیشن بس تاسو په توسط ته ورسي حالانکه دا ما لیکلي نه دویم زه د سواد په ګیټ وی ما نو مونږ په سواد ګیټ وی باندې زما باندې د ټورسټ حواله سره ذمہواری لګ ډیره ده ځکه چې ویلکم هغې ته زه کوم او د سواد د پولیس مخ زه یم نو چې زه هغې ته ښه مخ وښیم هغې ته ښه طریقې سره ویلکم وکړم نو هغې به د سواد د پولیس حوالې سره یو ښه میسیج ځان سره یوسي بالکل نن کلي کچېرو چې په هغې کې DRC قومي جرګه او د علاقې معززینو په ګڼ تعداد شرکت کړی او SDPO ساجد ممتاز سجیشن چې دي په هغې باندې پوری کارروایي او اپریشیټ هم کړل دغه وجه ده چې سب ډویژن به ریکورډ د سواد ګیټ وی او د ټوریزم دپاره یو لوی حیثیت لري د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا غالیګې سواد